سلامونه او نیکی هیلې پروګرام ولسی تړون کې زنادی خان تاسو ته په خیر اغلی او هرکلی وایم. په پښتونخوا ریډیو FM 92.2 باندې ولسی تړون د CRSS خصوصي خبرونه ده. د وخت تاسو ته وړاندې کیږي د پښتونخوا ریډیو FM 92.2 باندې او د سره تاسو زموږ د خبرونه د وخت اوریدئ شي په FM 92.6 مردان باندې FM 98 سوات او د سره FM 91 رزمک شمالي وزیرستان سټیشن هم زموږ د خبرونه تاسو ته نیخ پنیر د وخت وړاندې کیږي. کدرمنو زموږ د دې خبرونه ولسی تړون مقصد د ریاست او د ولس دواړو رول او ریسپانسیبিলিټي یعنی ذمہواری او کردار باندې نظر اچول او ځان پوهول دي. د ریاست ذمہداري عوام ته آئینی او قانوني حقوقونه ورکول دي او د پالیسو په لار اغیلاري او کار ورته اسانول دي او د ولس ذمہواری دغه د چې د ریاست سره په دې ټول سيزونو کې مرسته وکړي. همدغه سیمون په خپل ټولنه کې د قانون پاسداري سوکالي او د ولسی تړون تمه لرل شو. زموږ نننۍ خبرونه په خصوصي توګه ترتیب شوې ده د زمشو قبایلی ضلعو په هکله چې په خوا به ورته فاټا ویل کېده. د زمکیدونه پس آئین او قانون په مکمله توګه الته غځېدلې دي او اوس الته د ولس چې کوم دي څه قسمه امیدونه دي او د اصلاحاتو عمل ترقیاتي عمل اوس په کوم ځای ولاړ دي. په دې ټولو سيزونو باندې به خبرې اترې کوو. نن موږ ډېر زیات مشکور یو چې دا وخت موږ سره په سټوډیو کې د صوبایي اسمبلی غړي بصیرت بیبي پروګرام کې به برخه اخلي. ډېر زیات مننه د ضلع خبر نه د صوبایي اسمبلی غړي بصیرت بیبي. زمونږ دویم ملما عثمان اکبر څوک چې سیاسي فعال دی او دوی چې کوم دي د امفیل زده کړې هم کوي د دوی تیسس او ریسرچ یا د څېړنې کار هم په فاټا ریفارمز باندې دی. ډېره زیاته مننه اکبر عثمان په پروګرام کې د راتګ او موږ سره د برخه اخیستو. ډېره مهرباني. کدمن اوردونکو په پروګرام کې کولای شئ چې تاسو هم برخه واخلئ. زموږ ملمنونه که څه تاسو لري په خصوصي توګه د زمشو قبایلی ضلعو په حق باندې زموږ د سټوډیو شمیره ده 0992104999. دین علاوه د SMS لاري هم په پروګرام کې ګډون کولای شئ کې اربه ولیکي او خپل لنډ غونډه کې میسج کوم دغه به ټایپ کوي په 8583 یعنی په 8583 باندې به راولېږئ. خو د پروګرام شروع بصیرت بیبي تاسو نه کو چې په قبایلی ضلعو کې د آئین غځېدلو نه پس د قانون نه پس الته څه آئینی حیثیت کې څه بدلون راغلی دی. مخکې د ضلعې څنګه وي او اوس څنګه دي د آئینی حیثیت حوالې سره به موږ خبرې کوو او د عام ولس پوهنې حوالې سره. نادیه بیبي السلام علیکم. ډېره مهرباني پښتونخوا ریډیو چې تاسو موږ له موقع راکړه چې موږ خپل قبایلی علاقو خبره دلته وکړو. په پیل ځل ریډیو په مخه ټول خلک یې واوري. تاسو چې پته را چې زم کېدونه پس کوم هغه علاقې کې خلکو ته اله سټیزنشپ میلاو شو. په اول دا یو سبجیکټ وو زم شو دی خپل قانوني حق میلاو شو. تاسو ته عدالت ته اکسس شو. تاسو ته ووټ کاسټینګ حق میلاو شو. داسې هغه چې مخکې قبایل خلکو ته هغه فیسیلیټیز نو اوس ورته ټولو نه غټه خبره چې تاسو په اسمبلی کې تاسو کسان ناستي تاسو ریپرزنټیټیو الته موجود دي نو ایزیلی اکسس ټو یور اسمبلی بیفور دا سینو دا چې کوم ډیر هغه مشرانو یا داسې الیټ کلاس په لاس کې بداغو چې داس فیصله بشوي اوس یو عام ولس خلکو ته اکسس میلاو شو. جی صحیح خبريات بیبي دا رومبي اسمبلی دا چې پکې د قبایلی سیمونه ریپرزنټیټیوز یا نمائندگان د غوي بکی ټاکنې شوې دي الیکشن شوې دي هغه باقاعده توګه باندې په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکي. عام ولس دې بدلون ته په کوم نظر ګوري؟ تاسو خپل علاقې ته تګ را تګ وی الته ملاویدل وی او په خاصه توګه باندې د زنانو نمائندګي ته خلک څنګه ګوري؟ اول خو چا سوچم نشو کړی چې قبایلی علاقو نه به داسې زنانه راپورته کړي او داسې اسمبلی لیول ته برسي. چونکه دا علاقې زم شوې فاټا مرج ایریا ته لاړې نو خلکو ته اسانتیا شو. بل دا چې یو زنانه راغله زنانه کې ناسته عام ولس پاره دا شو چې هغوی سبا چې کومې ماشومان سکولو لنتلې یادي به ګڼل چې یاره مونږ علاقې زنانه ډېرې وروسته پاتې دي شی نشي کړی. اوس دې کین ډو هغه اوس ایزیلی اکسس تا هغه یو رول ماډل دی پاره شو چې یاره فور د فیوچر کې مونږه ماشومانې مخکې سبق ویل شي مخکې تل شي. ما ته باقاعده داسې زنانه فونونه کا زغپله داسې حیران شم
چې ما خپل دا امید نو چې خلک په دومره پوزټیولی بیاخلي بلکې فیمیل به پوزټیولی اخلي چې موږ ماشومان سبق ویلې رې چرته داسې جواب شته بعضی داسې چایي چې موږ سبق نه ویلې موږ ته داسې اپورچونټیز راکړي چې موږ انډیپندنت شو په خپل خپل درګو موږ هغه علاقې ډیر رستو پاتري که تاسو ګورئ دی کې به ډیر زیات ټایم لګي که موږ دا وایو چې موږ ناستي ولته او دا به ډیر ایزیلی چې یاره دا به KP سره موږ زم خوشو خو هغه لیول ته راتلل چیرې دا به ډیر ټایم واخلي او د کې به موږ حکومت نه موږ چې خپل حکومت حصے خو بیا به موږ دا ریکوست چې څومره دا کارونه سپیډ اپ شي لکه هغه خلک ډیر رستو پاتري که تاسو ایجوکیشنلی وګورئ که تاسو هیلث ریلیټډ وګورئ ما ته څوک چې وی چې سوشل پروټیکشن کم اون تاسو وګورئ یو علاقه کې زما فیمیل ته اوبه نشته ما فیمیل ته بجلی نشته خلک چې دا سړو مسله نه سوري دا سړو نه دا زما خزو مسله را که زما خزي په سرو باندې اوبه راوړي وات ډو یو ثینک چې دی په فزیکلی کوم حالاتو کې الته اوبني لړګي غرونه راوړي او اوس هم دا هغه کتابي خبرې نه لري چې هغه ویل بشو چې یاره خزي اوبو لذي سټیل دا ایشوز دي زما له بجلی راکړي زما ته وبو مسلې حل کړي ما ته هاسپټل ټول نه غټه خبره کستا سما علاقہ مخکې کول غواړي ما ته ایجوکیشن زه چې فاټا سکولز لاړم سوري مرج ډیسټریکټ سکولز ډیسټریکټ خیبر سکولز تاسو وګورئ تاسو به یقین نه کړئ چې د کې اوس هم ماشومان سبق ته ناستې دي 0-100 فرق دی پکې ډیر زیات رستوري نو دا کارونه به سپیډ اپ کوو مونږ هم لګیو اواز پورته کو ګورنمنت هم لګیاره اوس نیو ریکروټمنټ وشو ټیچرز راغله چونکې کرونا په وجه اورال د ورلد دا هغه فلحال خو هوپفلی افټر چې دا ټیک شي نو سکولز کې بل چینجز راشي او مونږ هم دا غي چې د ایجوکیشن سیستم یا تاسو ټیچرز ټرین کړئ وکینی ټیچرز مخشتري کریکولم چینج شو صحیح بالکل بصیرت بیبي په تعلیمي چې کوم الته کم ګامونه تر اوسه پورته کړی شوی دي او د سم قسمه ګامونو مزید ضرورت په دې باندې به هم تفصیلی په پروګرام کې خبره کوو عثمان تاسو په طرف راځو څنګه چې ما ذکر وکړو چې په قبایلی سیمو کې اوس آئین او قانون په مکمله توګه ایکسټند شوی دی غځېدلی دی نو آیا د آئینی حیثیت کې دغه بدلون په قبایلی سیمو کې خلک چې کوم دی هغه څه قسمه د دې ریسپانس ورته څه دی څنګه دغه هغوی ایکسپټ کوي لګیا دي او عام ولس د پوهنې لپاره که تاسو یو موازنه شانتي وکړئ د دینه مخکې حالاتو او الته اوس د کاین او د آئین ایکسټند کېدو یا غځېدو نه پس اوس د حالاتو لږ شانتي داسې کمپیریزن یا موازنه کوم وکړو څنګه وي ډیره مهرباني جی اول د CRSS او پښتونخوا ریډیو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې هغه مونږ دلته انوایټ کو او مونږ له موقع راکا چې مونږ د چې کم ځوان کول د فاټا هغه دلته ریپرزینټ کو او د غي سوچ مونږ دلته مخکې کو فاټا ریفارمز چې کم دي دنه امیدونه غوچون کې ډیر زیات وو چې کله FCR ډیمولیش شو نو د کې دوه پارټیز انوالو یو چې کم دي هغه پرو مرجر او یو اگینست مرجر پارټي و سو شو زغپل چې کم دي زمونږ هغه ګروپ نه تعلق ساتلو سټوډنټ یونینز کې چې مونږ دا غوښتل چې فاټا چون کې خپل دا کیپیبلیټیز دي کې مونږ ودن 10 to 15 ایئرز ډیولپ کولې شو چې دوه خپل ځان باندې یو گورننس سیستم امپلیمنٹ کی او د کې چې کم دي چې کم پرو ګروپ هغه یوزولي دا دلایل مختقول چې فاټا خلک چې کم دي هغه ویل ایجوکیټډ نه دي تر اوسه هغه کې دا سکلز نشته چې هغه خپل ځان ایڈمنسټریشن چې کم دي یو افیکټیولی او افیشنټلی هغه کنډکټ کی خو انفورچونټلی دا سینه د دې لپاره هم بیا زموږ مشرانو جرګې وکړي او یو سولوشن دا ډرا کو چې مونږ به داسې وکړو چې فاټا ته 10 یا 15 سال یو پیریډ ټایم ورکو چې هغه کې مونږ وګورو چې د دې چې د KPK لیول ته مونږ د فاټا چې کم ایڈمنسټریټیو سټرکچر دی یا چې کم پولیټیکل سټرکچر دی یا اکونومیک سټرکچر دی مونږ د KPK لیول ته راولو او هغه نه بعد چې کم دی نو مونږ فاټا یو بیل صوبه جوړ کو نو چې څه وشو خو شو فاټا چې کم دی ریفارمز هغه په اسمبلی کې پاس شو او اسمبلی نه چې کله کلیر شو نو هغه اوس په امپلیمنټیشن سټیج کې دي زمونږ چې کم مشران دي چې کم په دې اورال پروسس کې انوالوډ او د فاټا خلکو هغه خپل ریپرزنټیشن ورکړي او چې تاسو زمونږ په بیهاف باندې مونږه ریفارمز راولې او زمونږ چې کم چې ورته انګریزي کې څنګه وایي چې نیور انډینګ میزریز دي زمونږ هغه تاسو ختم کړئ مسله دا ده چې زمونږ مشرانو خو ریفارمز امپلیمنٹ کړو خو د کې چې کم مین پوینټ ته هغه دا دی چې کم باندې موږ سوچ نه کوو چې ریفارمز نه بعد چې کم مین لار ده اب موږ څنګه ځان لډرو کوو زه به تاسو له یو ډیر ساده اگزامپل د فاټا ریفارمز سکسس دا درګم چې په ایئر 2019 او 2020 چې کم د فاټا بجټ و د کې 14 ډپارټمنټس په فاټا کې داسې دي چې هغه د خپل بجټ نه یو روپے هم اوسه پورې فاټا کې نه د لګولې
د دې خو دوه مطلب کې دی شي. یو مطلب دا دی چې آیا فاټا کې داسې هر څه ډیولپډ دي، ایجوکیشن سټرکچر اوکې دی، هلته کې زمونږ هسپتالونه ټیک دي، هلته کې زمونږ روډز ښه دي، نور چې کوم اکنامک اکټیویټیز دي هغه ټیک روان دي. او دویم چې کوم اپینین دی کې هغه دا چې یاره زمونږ چې کوم د ډپارټمنټس دي یا چې کوم محکمې دي چې کوم ریسپانسیبل چې هغه دا بجټ چې کوم دی هغه یوټیلایز کی، هغه افیکټیولی او افیشنټلی هغه یوټیلایز نه کړو. 14 محکمو بالکل 0 روپے لګولې وي په دې اوورال ایر کې په ډیولپمنٹ چې کوم زمونږ پلان او د فاټا هغه کې، او هغه نه علاوه چې کوم اوورال 100% کومونګ والو د فاټا بجټ هغه کې 6.5% بجټ چې کوم دی هغه ډیولپمنٹ پلانز باندې فاټا کې امپلیمنٹ شوی دی. نو دا ښیي چې آیا زمونږ لیډرشپ چې کوم دی هغه دی کې سیریس نه دی، یا چې کوم ګورنمنت اف کې پی کې دی هغه چې کوم دی کې سیریسنس نشو کوي لګیا دی. نو موږ له پکار دا چې پوسټ مرجر چې کوم زمونږ اپروچ ته دا ډیر زیات امپورټنٹ دی، موږ په دې باندې کار وکړو. موږ یو داسې سټرکچر ډیولپ کو چې کوم کې پولیټیکل او ایڈمنسټریټیو چینجز چې کوم دي هغه په ریل مانو کې راشي. د اف سی آر چې کوم موږ ورته وایو چې موږ ختم کو خو امپلیمنٹ شوی، لکه څنګه تاسو سٹارټ کې ویل چې فاټا ریفارمز فلی امپلیمنٹ دي، نو امپلیمنٹ شوی خو لا نه دي، خو روډ میپ ور لډرو کیږي لګیا دی، خو اټ ول سټیل ټیک سم ټایم. هغه د لپاره موږ چې کوم دی نو خپل انتظار ان شاء الله کوو. صحیح، لکه انتظامی امور او دغه سه اصلاحاتي عمل تاسو په خیال اوس هم چې کوم دی هغه رنګ روان دی، لکه په ګراوند ریالټیز یا چې کوم زمینی حقایق دي هغه دا نه وایي چې یعنی په مکمله توګه سیزونال ته دغه سموت روان دي، او کینه چې دا به یو موده اخلي هم. اردوونکو تاسو هم کولی شئ چې په پروګرام کې برخه واخلئ، موږ سره تاسو رابطه کولی شئ زموږ د سټوډیو په شمیرې 09192109199 زموږ د سټوډیو شمیره ده. اس ام اس لاري هم په پروګرام کې ګډون کولی شئ، کې ار به ټایپ کړئ، خپل میسج به ټایپ کړئ او په 8583 یعنی 8583 باندې به راولګئ. زمشو قبایلی ضلعو په اړه زموږ نننی پروګرام په خصوصي توګه ترتیب شوی دی. بصیرت بی بی څوک چې د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړی ده، نن زموږ په پروګرام کې ملمنه ده. ورسره عثمان اکبر څوک چې سیاسي فعال دی، دوی هم په پروګرام کې نن موږ سره برخه اخلي. بصیرت بی بی تاسو په طرف راځو، د زم کېدو نه پس د عام ولس امیدونه یا د عام ولس چې کومې غوښتنې وي هغې باندې عثمان خبرې اترې وکړې، او دای هم ویل چې په دې کې به هم یو موده ولګي، خو بیا هم د آئین او د قانون الته ایکسټنشن یا غزیدن هغې نه پس د عام خلکو تاثرات په دې حوالې سره څنګه و چې اوس به الته عدالت راشي، اوس به الته تاڼه به اوس وي، دی به چې کوم دی یا به اف آی آر درج کولی شي، یا به پولیس ته تکولی شي. دې سیزونو سچویشن چې کوم دی الته څنګه دی دا وخت؟ ګوره څنګه چې ما ورور خبره وکړه چې هغه نه مخکې دلته اف سی آر سیسټم و، political agent was all in all، چې سبا مو فیصله به شو هغه بیا بدلیده نه. اوس چې کوم دی جی اوس کوټ سیستم راغی، تاسو ایکسس تا کوټ تم ایکسس تا نو جی دا وخت مونږ سره د ټلیفون په کرښه اوریدونکو د دوی आवाज به هم په پروګرام کې شامل کو. جی مونږ سره څوک دی او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم نادیا خورجان استاد او تاسو دوړو ملمانو ته سلام کوم. الف شار خان یم در سره یوین. ډیره زیاته مننه. رور پروګرام کې بس ول غواړي نادیا خورجان زما خپل تعلق چې د پارټ سره د کورمي جنته سره اول خصوص تاسو ډیره شکریا د کوم چې تاسو نن په پاټه باندې پروګرام را جوړ کو. کینن زه تاسو ډیر زیات مشکور یم. خزبه خپل مسلې هم ل ام پی ایس به سره شریکی کما جی جی او د لوړپورو چارواکو ترغوب کې دی چې زموږ مسلې ورسیږي. خورجانې زموږ اول مسله دا دی چې موږ سره بلډینګونه ډیر زیات دي د ایجوکیشن د سکولونو. تاسو یقین وکړئ چې د عوامي نیشنل په حکومت کې زموږ بلډینګونه جوړ شوي دي د سکولونو، هغه ته تر اوسه پورې سټاف نه راځي. زموږ جینکې موږ غواړو چې په خپلو جنکو باندې سکولونه ووایو، هغوی ډاکټري شي، هغوی موږ ته چې پنجاب نه ډاکټري راځي یا بل ځای نه، موږ غواړو چې خپلې ډاکټران یې خپل سټاف ته په راکړو. همدغسې موږ سره د اوسه پورې د موبایل سګنل او فیسیلیټي موږ سره نشته چې موږ کور ته ټلیفون وکړو. تاسو یقین وکړئ چې موږ ته هغه انټرنیټ موږ نه غواړو، خو کم نه کم دا غواړو چې هغه موږ د کوم اورسیز پاکستان یو دلته چې موږ پاتې کېږو خپلو بچو سره خپلې کورنۍ سره کم نه کم خبر خې اخلو که نه. نو موږ وایو چې اعظم خوشوا زموږ پاټه اعظم شوه. کم نه کم لکه د نورو ضلعو په حیثیت فیسیلیټي نه راکوي، خو کم نه کم انساني غوښه راکړي موږ ته که نه چې هره موږ هم انسانیان یو، هغه سهولتونه هغه راکړي
چې کوم نورو ضلعو کې دي. صحیح، ډیره زیاته مننه پروګرام کې برخه اغستو. مننه خورجان، تاسو ډیره مننه. جی د دوی تعلق د کورم نو او یو ستونزه یې کې خدا د تعلیم په حق لا چې ځمکه هم شته د سکول لپاره بلډینګونه هم شته د ورکولې هم شو، خو ولې بیا هم دلته کې شمیره هغه رنګ نه ده. بسیط به زه غواړم چې تاسو په دې نظر واچوي او بیا چې د کورم خبرو کړم د عمومي د پرایمري لیول تعلیم به بیا د عثمان نه هم هغه نظر واخلو. جی ډیره مهرباني وروره چې تاسو ته پوښتنه وکړه او زه په دې ډېره خوشاله شوم چې مطلب مونږ خلک چینجز غواړي. زمونږ خویندرونه اوس بس ټایم راغی لکه که اوس هم نه چینج کېږي نو دا به دینم زیات غټ زیاتې چې په دې لیول باندې چې مونږ ناست یو مونږ خبره نشي اورېده. سکولونه تاسو ته ما مخکې وویل چې ریکروټمنټ سټارټ دی، ډسټرکټ خیبر کې هم سټارټ دی، دي کسان اخلي انشاءالله. اوس په دې نوي ریکروټمنټ په شي نوي ټیچرز به راځي. خو چې تاسو ته بروره زه دا وایم چې او یا 2 کلونو مخکې دا ارڅخ شوي دي نو دا یو دم د KP سره برابر دی، دو کې به ټایم اخلي. لکه مونږ داسې نشو ویلی چې 2-3 کلو کې به مرچ ډسټرکټس چې کوم دي یا زمشوي علاقې چې کومې دي دا به مونږ KP سره یا نور چې کوم KP ډسټرکټس دي هغه لیول له به راشي. دا خو مونږ ټولو ته پته ده چې دا به لږ ټایم اخلي، خو دا یو خوشاینه خبره ده چې اټلیسټ دې باندې سټارټ اپ وشو. اوس روان دی په ډسټرکټ خیبر کې روان دی. چونکې دا کرونا هغه شو مانګ چې زه به کورم ایجنسۍ چې کوم سکولونه یا نور کورم ډسټرکټ کورم یا نور چې کوم څومره فاټه سکولز او داري مرج ډسټرکټس والا زه به هلته خپله ویزټ کړم او ورځم به خپله به هم هغه نورو ډسټرکټس والا هم سچویشن ګورم. نو روره انشاءالله دا چینجز به راځي خو لږ ټایم به اخلي. جی صحیح. عثمان ستاسو نه سوال چې څنګه دوی هم ذکر وکړو بصیرت چې FCR ختم شو هغې نه پس خدا وخت موږ سره یو بل کالر په لاین باندې دی، د دوی غږ به هم پروګرام کې شامل او بیا پروګرام دغسې دوام لري. چې موږ سره څوک دی او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. اول تاته ډېر مینه احترامات او بیا زموږ بصیرت بیبي چې کومه زموږ خیبر ضلع او بل عثمان ته بهی ته دواړو مېلمانو ته کلشا په دې طرفه ډېر مینه احترامات باندې نه خبرې کوم. ډېره زیاته مننه. باندې نه څوک خبرې کوئ وروره؟ کلشا پرې خبرې کوم. زما په دې باندې ډېر زړه خوشو چې دا کسان راغلل او بس زموږ دپاره یو اواز وچات کړلو. صحیح. اکلشا وروره څه به ویل غواړئ؟ سوال زه باید شرط کار دا خبره به زه دا وکړم چې لکه بصیرت بیبي کومه خبره وکړه چې زمونږ زنانه اوس هم د لرې ځایونو نه چینونه هغه اوبه په سر باندې راوړي. هغه څه وجه ده چې مونږ له ګورنمنټ په کار ده چې هغو چینونه مونږ له پیپلاین راولي. بله خبره دا ده چې خبرې خو ډېرې زیاتې وي چې مونږ عزم شو خو مونږ داسې عزم شو چې زمونږ نه په ځمکه باندې خپې لګېدلي نو نه بره وي را ځوړل شوي. نو په کار ده چې ګورنمنټ مونږ له څه نه څه دومره چې څه خو راکړي. په کار مونږ له دا چې پهله خو زمونږ له هاسپیټل راکړي ځکه چې زمونږ لرې پرته وله کور کې خدا نشته ډلیوري کیس راشي هغه چې زمونږ پیشاور ته رارسي هغه په لاره کې هغه وفات شوي وي. نو بقایا دوباره دا خبره چې جنکي زمونږ د هلکان د تعلیم او دا د تعلیم پاتې ټول چې په کار ده چې زمونږ دپاره خو دومره یو بلډینګ خو چې وي چې لرې ځای نه هلکان ورته راځي خو چې یو بلډینګ خو جوړ شي چې هغه کې سکول جوړ شي سټاف ورته راشي دا زمونږ نشته او نه زمونږ ګورنمنټ دي روډ زمونږ اتلې دی باډۍ نه اتلې دی هغه تیرال ته رسېدلی دی میدان ته رسېدلی دی هماغه شان چې زړه په زړه پروت دی اوس ته وران شو څنګه شو. نو دا زمونږ خواست دی چې حکومت مونږ عزم کړلو چې زمونږ له خو څه نه څه حصه راکړي که نه چې بیا نه راکوي نو بیا مونږ عزم کولو سره بیا مونږ له خو هغه پخوانی پورته کېدو خو زمونږ دپاره ښه وه. زمونږ یو اواز په پورته کېدلو که نه اوس زمونږ ډېره زیاته مننه اکلشا وروره ستاسو سوال چې کوم دی زمونږ پر راورسېدو. ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به یو ریپورټ هم شاملو خو زم چې د دوی ستونزو او مسلو باندې هم خبرې اترې وکړو. د خلکو ډېره زیاته غوښتنه د سکولونو حوالې سره د هسپتالونو او د بنیادي سهولتونو حوالې سره. عثمان که تاسو راته وایئ چې د مرجر یا د ضم کېدو نه پس آیا خلکو امیدونو کې او د خلکو په هوپس کې دا هم یو خبره وه چې ګینې اوس به دا بنیادي سهولتونه چې کوم دي دا به یا به تیزۍ سره راشي یا به زر تر زره ترسره شي؟ دغه خدا دا چې فاټ ریفارمز نه خلکو ډیر امیدونه څنګه چې ما د نمخ کې ویل دینه پهله چې کم زمونږ روډ د UAE نه ټلیفون کړي او چونکه زما خپل کورم ایجنسی نه تعلق دی نو ما ته او دینه علاوه خپل هم یو سټوډنټ هم د ټایم کې نو چې کم دا کرونا وایرس اوس سراغو د وجه زمونږ د فاټه د سټوډنټانو ته هم ډیرو مسلو سره پیښه مخه چې کوم ده نو هغه ته ډیره مسلې مخه تراغه.
ټولو کې اولنې خبره خو چې د ور څنګه وکړه چې مونږ د یو ای کې یا په دوبۍ کې یا په پاکستان د دنیا په نورو ملکونو کې زمونږ چې کم مسافران رونه دي دوه ډیر زیات تکلیف تیری الته او زمونږ د فاټا اکانومي ته او د امپلویمنت لپاره دوه ډیر امپورټنت رول دی او دا چې کم بهر نه زمونږ چې کم ریمیټنسز راځي هغه د اوورال پاکستان په ډیولپمنٹ کې ډیر امپورټنت رول دی او بل خبره دا چې انټرنیټ چې کم دی دا یو داسې شی دی چې دا یو هیومن رائټ دی په 21 سنچري کې انټرنیټ چاله نور کول دا زه زما په خیال دا د یو هیومن رائټس چې کم دی یو های ډیګري وایلیشن دی او دا په کار د جفاټه کې انټرنیټ اوس اویلیبل وي نه صرف زمونږ د مسافرانو رونو لپاره بلکې چې څنګه زه د یونیورسيټي سټوډنټانو تاسو له خبره اوکم اوس آنلاین کلاسز روان دي نو موږ سره په کلاسز کې داسې ډېر سټوډنټان دي چې هغه فاټه نه تعلق ته او دلته په سکالرشپس باندې سبق وایي او سره په لاس کې یو انډراید موبایل هم نه یا چې چا سره یې هم یا چا سره چې کم دي دا ریسورسز اویلیبل هم او هغه په فاټه د اوستري دي په چوټیانو کې چونګې نو دلته ریګولر کلاسز روان دي او زمونږ رونه چې کم دي هغه سره دا موقع نشته چې هغه هم موږ سره د کلاسونو کې شامل شي او د تعلیم نه چې کم دی نو خپل زیاته نه زیاته فائدہ والی نو زما په خیال د تعلیم چې کم سټرکچر دی فاټه کې مخکې هم ډیر کمزور او اوس هم ډیر کمزور دی او زما په خیال په دې باندې ډیر زیات کار کول دی موږ ته صحیح پروګرام کې به په دې نقطو باندې نور هم مزید خبر کو خو دا وخت یو ریپورت شامل زمون خبريال انعام الله خان په زمشو قبایلی ضلعو حواله سره یو ریپورت تیار کړی دی راځي چې دغه ریپورت په شریک واورو او بیا به پروګرام کې واپس راځو د پاکستان قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو قریبا 2 کاله پوره شول او په دې سیمې کې تر ننه پورې د پرمختګ کارونو د امن امان پر ځای کولو او د انتظامی لارو چارو سمولو او د ترڅنګ د اصلاحاتو عمل روان دی د خیبر ضلع نه د کمی سیملې غړي اقبال افریدي وایي چې انضمام نه وړاندې ترقیاتي کارونه یوازې مخصوص طبقې لپاره کېدل خو ولې دغه کارونه اوس بلا امتیاز روان دي او په دې لړ کې مشکلات هم شته انضمام د 2 کالونو په قبایلی علاقو کې چې کوم ترقی عملو د مالدار د مالک یا دغه خلکو چې چا پیسې ورکولې دي اپروچبل خلکو غریب بالکل نظر انداز اوس که تاسو ګورئ د انضمام نه پس کله کار دی او کا ډیر خو په دې کې رکاوټونه مختلف درې راغلي یو خدا چې مل په اخیری سټیج ولاړو د سستینبل گروث لپاره چې حکومت کوم سټیپونه واخیستل داغه وجه صرف داوا چې هر څه غاڼو او په ملک باندې د قرضو بوج ډیر زیاتونه لہذا په داسې سټیج باندې موږ له ملک ملاو شو چې پاغه کې ډیره سخت فیصله کولو اقبال افریدي وایي چې انضمام نه وروسته په قبایلی سیمو کې یو شمېر د ترقۍ کارونه روان دي او امید دی چې انضمام سره د خلکو تړلي توقعات په پوره کړی شي اوس هم چې په قبایلی علاقو کې تاسو وګورئ نو د ترقی عمل ډیر په تیزی سره روان دي پاغه کې موږ صحت کارت تقسیم کړو په لکونو خلکو کې پاغه کې موږ روډونه چې کوم د 1370 باړه پورې جوړ کړ پاغه کې موږ د سکول د پاره چې کوم اساتذه کمه واغم پورا کړ پاغه کې موږ چې کوم د واټر سپلای سکیم د سولر او چې د بجلی کوم ځای کې کمه والته واټر سپلای سکیم موږ شروع کړو پاغه کې ډیر داسې سکیمونه دي چې په علاقہ کې لکه میونسپل کارپوریشن جوړ کو هغه تم نادرا بوتلا هغه تم جی پی او بوتلا هغه تم په نیکسټ ایئر کې به ان شاء الله موږ ډیلیور کوو مریم بیبي چې د قبایلی لارو چارو باندې ژور نظر لري وایي چې کله یو منصوبه په کاغذونو کې تیاریږي او بیا هغوی ته عملی شکل ورکړی کیږي نو خامخا هغوی کې فرق راځي خو له وخت تیریدو سره به د فاټا انضمام نه د خلکو توقعات پوره کړی شي ډېر خو ډېر زبردست خبره هغه نه چې کوم ایکسپیکټیشن دي توقعات دي ظاهره ده چې خیال یو د خیال چې تا خیال امپلیمنٹ کې او هغه په حقیقت کې بدلای نو هغه خو ټایم لګي کنه چې کوم مشکلات فاټا خلکو باندې تیر شو هغه کې نارینه باندې مشکل توای چې 50% نو زنانه باندې هغه مشکل دی هغه 100% دی شمولیت کې د خلکو عوامو شمولیت انتهایی ضروری دی تیر په تیر د زنانو شمولیت چې کوم هغه لپاره یو میکانیزم ضرورت دی کنه نو دا چې کوم لوکل باډي ولدي دا یو سیستم دی کنه چې هغه به فیسیلیټیټ کوي هغه به انکریج کوي چې زنانه د راشي کنه انت دا لوکل باډي الیکشن شي هغه کې د خبرو خپل سیټونه دی هغه د راشي د قبایلی چارو ماهر ډاکټر عبدالقادر وایي چې په قبایلی سیمو کې د خوشحالۍ راوستلو یوازینۍ لار تعلیم هوارول دي او په دې لړ کې حکومت ته سنجیده ګامونه اخیستل پکار دي ټول سیولایز معاشري چې څومره دي هغه کې د امن او امان او د خوشحالۍ راتلو لپاره 2 خبرې ډېرې ضروری دي یو چې الته امن او امان ته جوړای نو معاشره به تعلیم یافته کی
چې معاشره تعلیم یافته شي او د روزګار شي نو اتوماتیکلی به امن امان شي. تعلیم یافته کولو لپاره نیټورک اف سکولز خدا سینا معیار بیم ټیکای صرف دا نه چې 2000 سکولونه دی او معیار یې نه فائدہ نشته. سکولونو جوړول، یونیورسيټانو جوړول، کالجونو جوړول، بیا غوي ته معیار او سمول کوالیفاید خلک پیدا شي به دوی روزګار لګول نو دې سره به علاقې کې امن او امان وي، دې سره به علاقې کې خوشحالي وي. نو دې لپاره حکومت ته پکار دي چې سنجیدګۍ سره د دې علاقې چې کم حصہ کېږي کم از کم خپل حق چې کم دی هغه ورکړي شي. انعام الله خان CRSS پېښور. پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زموږ خبريال انعام الله خان دغه ریپورت تاسو ته موږ وړاندې کوو. د زمشو قبایلی ضلعو موجوده سټیټس یا حیثیت په اړه باندې دغه ریپورت تاسو واوریدو. فیسبوک ته لاري هم موږ سره اوریدونکو ګډون کړی دی. برخه غسه د دوی میسونه به هم شاملو. پروګرام کې صدیق اکبر وایي چې حکومت چې کم دی خبر پښتونخوا لپاره د کالجونو او د سکولونو یونیورسيټانو اعلان کړی دی خو بیا فاټا دلته کې هم په مکمله توګه چې کوم دغه اګنور شوی دی نظر انداز کړی شوی دی. دغه رنګ احسان الله هم میسج کړی دی پروګرام ستاینه کړی دا. بخت علي هم طیب خان او دغه سينور ملګرو هم فیسبوک د لاره په پروګرام کې برخه اغستې. د ډیره زیاته مننه تاسو د پروګرام کتو او د برخه اغستو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لاین ولی خان افریدي د سوک چې اډوکیټ دی او قبایلی سره تعلق لري دوی په پروګرام کې شاملو. لک شانتي وخت به مونږ ته نور هم لګي چې مونږ کنیکټ شو د ولی خان افریدي سره. تر هغه به مونږ خبرې طریقو بصیرت بي سره څوک چې صوبایي اسمبلی غړي ده او عثمان اکبر سیاسي فعال دی او دوی ریسرچ یا سیرنی چې کوم دی غم په فاټاری فارم حواله سره دي. بصیرت بي تاسو په طرف رازو او بیا عثمان تاسو هم دغه سوال چې د مرجر نه پس یا د انضمام نه پس الته د کوټ او د کچېرې انفراستراکچر یا د نورو سيزونو حالت څنګه دی؟ خلک پر دې سیستم باندې پوه دي او کنه په عمل کې دغه سیستم راولي او کنه؟ انفراستراکچر خو زدا نشم ویلې چې اوسه پورې یا سٹارټ شوی یا الته چې کوم موجوده مخکې سیستم او هغه لګ ډیر جوړ دی او ما غره باقي خلکو په هدار چې اکسس روان شو. میل چې څومره دی دومره دی چې هغه سړی چې څومره یا خو اکسس تا ما چې کوم الته کوم قانوندانانو یا کوم داسې کسانو مشرانو او وی سره چې ما کوم داسې میټینګ شوی نو ما چې ز قبایلو فیمیلم شکر دې مونږه داسې روړم شته صوبایي اسمبلی والا چې هغه موجود دي خو زما زیاتره هر خبره کې زما زنانه خويندو پاري چې هغه خپل داسې ایشوز چې هغه مخکې څنګه راوړي. نو ما یو هغه داو چې مونږ زنانه خويندو ته تاسو څه داسې فیسیلیټیز ورکوي چې هغه ایزیلی خپل داسې مسایل دي چې مخکې راوړي. مونږ ته اوس قانون اکسس ارچاته شو نو هغه کې دی دا وی چې لکه اوس پورې خو مونږ اوس پورې یو زنانه چرته داسې تانه غل نه راغلي کومګو ګورو کورم اورګزي سایت ته مونږ کورم ایجنسی کې مونږ سره فیمیل پولیس سټیشن شته راي. مونږ دا غواړو چې مونږ نور کوم مرج ډیسټریکټس دي الته مونږ سره داسې زنانه راشي چې هغه خپل هغه اکسس ایزیلی ورکولی شي. صحیح. دا وخت د ټلیفون په کرخه ولی خان افریدي اډوکیټ مونږ سره موجود دی. پروګرام کې تاسو ته ولې هرکلی وایو خان صاحب؟ جی ډیره مهرباني جی. صحیح. ډیره مننه پروګرام کې د برخه اغستو. خولی خان افریدي د یو اډوکیټ په هیڅ باندې که تاسو دا راته وایي چې قانون او آئین چې کوم دی هغه اوس زمشوي قبایلی سیمو ته رسیدلې دی نو اوس الته آیا عام ولس چې کوم دی زما ته اوس د بصیرت بیبي نه عثمان هم په سټوډیو کې ناسي غوسرم په دې باندې خبري اترې کې دی آیا عام ولس انډرستانډینګ یا پوهه په دې سیستم باندې اوس پورې څنګه دا په عمل کې راولي او کنه اوس حالات دي د حواله سره کوم وي؟ دوی تاسو ډېره مهرباني او کوم چې موجوده حالات دي نو زه به تاسو ته دا وایم
چې کله دا مرجر نه وشوی نو ځنه قوتونو سیاسي قوتونو مخالفت کول احتجاجونه کول غټې غټې جلسې جرګې راوختلې خو چې کله مرجر وشو قوم ته او خلکو ته پته ولګېده چې بای دا نظام ډیر صحیح ده په دې کې متفایده ده دې کې د مو اواز اورېدی شي نو هغه احتجاجي ډلې او علي ګولې ختم شنو دې نه تاسو اندازه لګوی شو بله خبره دا ده چې کومو کسانو نن په کورس کې مقدمې دي هغه ټولو ضلعو کې خپل عدالتي نظام لاړ نو تاسو دې خلکو نه انټرویو واخلو چې آیا دا نظام ښه ده که پولیټیکلي والا چې کوم د ظلم د تیارو نظام و تاسو ته به وایي چې دا نظام دې مو خوښ ده نو څرګنده پته ده چې خلک مطمئن دي خلک غواړي هلته خو به پولیټیکل ته به چې سړی لاړه نو سهار د 8 بجو نه 2 بجې پورې ناست و هغه ته به پته نه لګېده چې د ما څه کیس نه ده اوس خو د خدای فضل او وکیلان صاحبان پکې پیش کېږي د خلکو خبره اورېدی شي یو کلاینټ ته دا پته لګي چې ما نیکسټ ډیټ څه دپاره ده بحث څه دپاره ده او لږ مشکلات داسې دي خلکو ته چې هغه له د عدالتي نظام سره پوره یعنې هغه شوي نه وي ایډجسټ شوي نه دي لکه چې هغوی ته دا پته نه لګي چې دا تاریخ د زرې ده دا د شهادت ده دا د بحث ده نو لږ دومره کمپلیکیشن دي ادروایز بالکل ټیک ټاک ده قوم مطمئن ده تاسو وګورو په ټولو ضلعو کې هېڅ قسم احتجاجي هغه نشته پروټیسټ نشته څه نشته نو زه خو وایم چې دا ډېر ټیک ټاک نظام ده بلکې موږ په سیولایز سوسایټۍ کې شامل شولو دا چې کومه سیولایز سوسایټي ده دا هم په یوه زمانه کې قبایلي نظام و خو د وخت سره سیولایز دې ته راځي ولیخان صاحب د یو قانوندان په حیثیت باندې به تاسو مشوره یا تاسو ریکمنډیشن چې کوم دی هغه به څه وي چې د قبایلي سیمو عام ولس پورې تر دغه آئین او قانون او د دې انډرسټینډینګ یا پوهه دا به موږ څنګه رسو او څنګه به رسېدو ته دغه دا میډم نو اوس حالات نه دي اوس دوی لکه څرنګه تاسو باندې بحث کوو ډیبیټ کوو دغه څنګه هر څوک بل قبایلي ولس اوس ډېر تعلیم یافته ده ډېر زر پوهېږي او تقریبا 90% دا قبایل خلک په دې پوه شو هغه مشکلات نشته نو زه خو دا امید لرم چې په راتلونکو کال یو نیم کې به انشاءالله ټول خلکو په دې سیستم به پوه خلک فایدې هغوی ته میلاویږي نن تاسو وګورئ های کورټ د قبایلي کیسونو نه ډک ده مطلب چې خلک راځي سیول کورټس وغیره وغیره نو دا اوس دومره مشکله نه ده اوس خو وسایل دي دا ذرایع دي امید لرم چې دا دومره کیسه نه کال دننه به انشاءالله دا ټول څیز به مکمل وي چې یو کس به په دې باندې پوه شي صحیح ډیره زیاته مننه ایډوکیټ ولی خان افریدي په پروګرام کې د خبرو اترو د موږ سره ډیره زیاته مننه ستاسو د راتګ خاجي مونږ خپل بحث کوم دغه به دوباره بیرته دغه کو بصیرت بیبي تاسو خبره کوله د کوټ کچېرې او د عدالتي نظام په انفراستراکچر خپل ایجنسی کې څنګه چې ولی خان صاحب وی چې مونږ خلکو ته یا اوسه پورې هغه انډرستانډینګ ټایم بلګي د عدالتي نظام په باندې دلته چې چونکی مرج ډیسټریکټ کې پی کې کوم کسان دي ایجوکیشنلی هغه مونږ پورې کافي خدي نو مونږ خلک چې دی سیستم سره پوي کوي انډرستانډینګ ډیولپ کوي لک ټایم به اخلي خو بیا هم هغه سیستم نه اف سی آر نه دا ډیر زیات خوشو تاسو بار تللی شئ تاسو کوټ لته شئ تاسو های کوټ لته شئ تاسو سپریم کوټ لته شئ یو هاف د تاسو اپیل کولی شئ او نو دی ته مونږ خلکو ته اکسس میلاو شو بل صحیح خا عثمان تاسو په طرف راځو کله چې د اولسی تړون خبره کیږي یا د پیس بیلډینګ یا د امن او د سوکالۍ خبره کیږي نو د اف سی آر تلل او بیا د قانون او آئین د علاقې ته د سیمې تراتګ تاسو په خل اولسی تړون د ودان ورکولو کې د دې څومره رول یا اهمیت د بلري یو اردن کې هم د موږ سره اول به د ټلیفون کال واخلو بیا بس تاسو په طرف راځو جی موږ سره څوک او د کوم ځای نه السلام علیکم نادیه خورجان وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه مکمل شاه ماما خبرې کوم د ګلبهار نه تاسو ته سلام کوم او د بصیرت بیبي ته اکبر اسلام ته تنسیق شو د خپل استودیو کې او تاسو پروګرام تقریبا د 45 منټ لاور ما چې کوم موضوع باندې تاسو خبرې کړې دا وکیل صاحب راغی ملګری کړه او د خورجان ته خبرې کړې صرف دا د خپل اپلیکیشن ته خبرې ته خاص کوم چې تاسو اول شکر وباسئ شکر الحمدلله زمان 72 سالونه دي چې دا کال قانون خو ته ختم شو موږ خو ته داسې یو خو سیستم راکړه چې څنګه د خیبر پښتونخوا کې لازم سره
د جنسیانو خط کې شولې چې څنګه پېښور د خلکو حال دغه شان ورونه به خدای پاک دا زموږ حکومت ته تاسو هم کوي. صحیح، ډېره زیاته مننه مکمل شاعر، ستاسو میسج پیغام چې کوم دی هغه زموږ ته راورسېدو. بس یو کمنټ راځي چې څنګه راځي د موږ د دې ضرورت خاصه کړې دي د متولګي د متولګي سکولونه به جاری شي، طالبان راو په کې راځي چې ګران مملکت ټلیفون بندو کې په صبر ځکه چې لګي چراغ نه دی چې یو د میټل څوزرازو کې د 72 کالو د شړه مسله خو دې الکړه. صحیح، بالکل موږ مانو چې دا یو ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې به په منتقلی کې به مکمله توګه باندې وخت لګي، څنګه چې بصرت بیبي هم خبره کړه، عثمان هم دغه وای. جی عثمان، تاسو په طرف راځو. ډېر مهرباني جی دې کې زما چې کوم تاسو کوم سوال ما نو کو زه به دې اعتبار لګیو انډپ جواب درکول غواړم. دې کې دوه اوپینینز دي زموږ سره، لکه څنګه چې موږ د مخ کې ویل چې څه خلک دا وایي چې فاټا ریفارمز زموږ د لپاره د عوام چې کوم ریاکشن دی د اورال ریفارمز د طرف له هغه دوه قسمه دي. یو خلک دي چې وایي چې موږ په یو څو شیزونو باندې ډېر زیات خوشحالي یو. زه به اول تاسو له هغه وړاندې کوم چې هغه څه دي. څنګه چې تاسو ویل چې سپریم کورټ او های کورټ ایکسټنشن نو ډاوټ دا ډېر غټه فیصله و د فاټا د خلکو د لپاره چې هغه خپل لیګل رائټس نه صرف په صوبایي یا په خپل ایڈمنسټریټیو لیول باندې بلکې د های کورټ او د کانسټیټیوشن د لاندې خپل هغه چې کوم دی پروټیکټ کول شي لګیا دي. او دویمه چې کوم پوزټیو شی په دې ریفارمز د وجه راغلی هغه د پولیس ریفارمز د دې چې کوم زمونږ د کوم لیویس فورس او هغه یو انسټرکچرډ فورس او هغه چې کوم دی ویل ټرینډ نو او لګیا دی په فاټا کې د کورم ایجنسی ایگزامپل به در کوم زمونږ چې کوم ډي پی او صاحب دی هغه ډیر زیات کوشش کوي لګیا دی چې د فاټا چې کوم پولیس ته هغه هم د کې پی کې د پولیس لیول چې کوم دی نو راولي او هغه نه زیات چې کوم دی کاروالي. صحیح، ډیره مهمه نقطه. بالکل جی او بل چې کوم دی کې پولیټیکل پارټیز ایکسټنشن چې کوم شو فاټا لا دا ډیر غټ د نه مخکې په فاټا کې کوم خلکو چې هغه وختل چې مونږه پولیټیکل اکټیویټیز کې پارټیسیپیشن وکړو او خپل حق د لپاره مونږه आवाज اوچت کو هغه نشو کولای چې الته کې یو پارټي هم تاسو نشو جوائن کولای. د دې ریفارمز نه بعد چې کوم دی فاټا کې چې کوم ریفارمز راغلو نو پولیټیکل پارټیز هم الته راغله او دا هم ډیر ښه فیصله ده. او دین علاوه د میډیا اکسس خبره به زه کوم چې کله ریفارمز د مخکې کم ټایم او هغه کې میډیا اکسس فاټا کې بخینو الته کې باندې میډیا او نه چې کوم دی عام توګه باندې سوشل میډیا هم چې کوم دی ریپورتس وغیرہ مخکې خلکو نشو راوسته او د ریفارمز نه بعد هغه خلک لګیا دي خپل مسالې هغه د مخکې راولي لګیا دي. د کې زه به یو بل خبره کول غواړم، ډیره امپورټنت خبره ده زما په نظر هغه دا ده چې مونږ وایو چې فاټا ریفارمز د پروسس هم ډیر صاف او شفاف او ډیر خو او د ریزلټس هم ډیر پوزټیو دي. دا څه نه ده کې نیگیټیو شیزونه هم شته هغه به زه لګ یو څو هایلایټ کول غواړم زه تر زره. نو ټول کې ولنې خبره خدا ده چې د فاټا عوام چې کوم سنسس شوی دی مردم شماري چې کوم شوی د لیټیسټ په دې باندې د فاټا عوام ډیر غټ اعتراض دی او هغه وایي چې مونږه آبادی چې کومه ده د کې زیاتر آبادی زمونږه اګنور شوی ده چونکه په جمهوریت کې د ډیولپمنٹ پروجیکټس او چې څومره فندز وغیرہ ان اف سی اوارډ وغیرہ چې شو دا د آبادی په لحاظ سره هم د دې ډیسټریبیوشن کیږي او د فاټا آبادی چې کومه ده ډیره کم شمار شوی ده. او دین علاوه چې کوم دي څنګه چې ما د فندز خبره وکړه چې 14% 14 ادارې داسې دي چې غوي 0 روپے لګولې دي او داسې ادارې مشته چې هغه اورال چې کوم بجټ استعمال شوی دی ډیولپمنٹ فندز هغه 6.5% دی. دا زموږ لپاره یو ښه خبره نه ده. دین علاوه چې کوم دینو څنګه چې صدیق رو خبره وکړه چې سکولز او کالجز ډیسټریبیوشن هم ایکولی نه دی شوی. د کې به یو خبره وکم څنګه چې میډم ویل چې د فاټا د وکی سوري ایډوکیټ سه ویل چې فاټا ریفارمز یو سکسس او خلک چې کم دي خوشحال دي احتجاجونه نه کوي. د دې یو ډیر ساده جواب دا دی چې فاټا ریفارمز کله راغو په نېشنل اسمبلی کې چې کله دا 25th امندمنت پاس کېدو نو هغه کې زمونږ هغه ټایم کې اراوند 10 ام ان ایز د فاټا الته کې ناستو او هغه کې صرف او صرف 3 ام ان ګانو د فاټا د مرجر په حق کې ووټ اچولې لکه د فاټا خپل ام ان ګانز چې ام ان ایز چې کوم هغه دینه بایکاټ کړو هغه کې صرف 3 ام ان ایز دا چې کوم دی اون ریکورډ دی هر سړی کته شي چې 3 ام ان ایز صرف ووټس اچولی وو د فاټا په حق کې او نور بایکاټ کړو. ٹھیک شو. او دویمه خبره دا چې کله د فاټا ریفارمز نه بعد چې کوم الیکشنز وشو هغه لیډرشپ چې کوم د فاټا ریفارمز امپلیمنټیشن کې کار کړو د فاټا ریفارمز د مونږ ته چې کوم دی یو د ګولونو ګلدسته خولې شوی و چې د کې به دا چینجز راځي هغه لیډرشپ ډیر بیډلی فیل شو او په نیکسټ الیکشن کې هغه ټول چې کوم دی چې کوم زب دلته کې نیمینګ نکوم د چا هم خو چې کوم زمونږ د باجوړ سایډ نو د خیبر نو یا د کورم ایجنسی نو چې کوم زمونږ ام ان ایز یا زمونږ چې کوم پولیټیکل لیډرشپ هغه بیډلی چې کوم د خپل الیکشن کمپاین کې فیل شو او هغه الیکشن وبېللو دا موږ سره اون ریکورډ خبره ده. صحیح. خو عثمان بالکل دا داسې هم د خود تاسو ته لګي چې د پولیټیکل اپبرینګینګ یا
پولیټیکل اپبرینګینګ یا سیاسي په توګه باندې د خلک چې کم دي د سترنتن کول یا د وی یو تربیت هم یو ضرورت شته دی څنګه چې مونږ کله د لوکل باډیز خبره کوو د دې الیکشن خبره کوو چې اختیارات چې کم دی غشي لاندې سطح ته لاړ شي بزم چې بسیط بي هم په دې خبرو کې تاسو هم د کې اولسی تړون بیا وکړدار سمره هغه بغیته بسمره وده ورکړي شي ک لوکل باډیز خبره وشي او د پولیټیکل اپبرینګینګ خبره وشي د سیاسي تربیت د عام ولس جی دا خو لکه څنګه چې موږ د مخکې خبره وکړه چې فاټا ریفارمز واقعي سره ډېرې فائدې هم موږ ته مخته راغلي دي او ډېر نقصانات هم په فائدو کې یو دا دی چې د فاټا خلکو دا یو چې په انګریزي کې څنګه ورته وایي چې دوه ځان الینیټډ فیل کېدو لګیاو ولا پته نه و چې موږ آیا د دې ملک حصہ یو هم کنه دا یو مین کوېسچن و چې د فاټا خلکو به همیشه د ځان نه هم کولو د خپل مشرانو نه به هم کولو او چې چرته هم چې ګروپ د خلکو ناستو هغه به دا خبره کوله چې آیا موږ د دې ملک حصہ یو کنه نو دې خبره کې څه شک نشته چې د فاټا ریفارمز نه بعد د فاټا خلک دا ځان غني چې یاره مونږ د کې پی کې سيو کې پی کې د پاکستان یو خصوبه ده او هغه چې کومه ده لکه مطلب یو هدا پورې نوٹ کمپیر ټو پنجاب ان ادر پروینسز یو خدا فاټا په نسبت هغه چې کوم د ډیره ډیولپ او ډیر ښه سټرکچر دی پکې د هر څه شي انفراستراکچر پکې ټیک دی نو ډیفینټلی سوشل کومه سوال به ورو بصیرت بیبي تاسو په طرف چې تاسو خپل رائے صدا چې سیاسي تربیت یا چې کوم اوس دغه په عیني حیثیت د قبایلی ضلعو چې کوم دغه بدل شو د دې پوهه او د دې تربیت چې کوم دغه لاندې سطح ته عام ولسته بسنګ ورکو او دغه څه بیا ولسی تړون ته وده ورکولو کې څومره کرامت ثابتېږي تاسو کو ګورئ موږ فاټا خلکو ته اول ډیر زیات چې دلته په خبر کې بچا څه هم داسې مجرم بو یا غبو نو فاټا ربلار پنا به الته ورکړه ټیک شو ایکس فاټا خلکو مایند کې بداو چې را مونږ خلک چې پرم نه نیو حالکه کتا تاریخ وګورئ نو مونږ خلک چې کوم یو په هر هغه کې پاکستان په هر جنگ کې مونږ چې یو مونږ خلکو ګورنمنت سره مرسته کړې ده اوس کتا وګورئ مرجن نه پس چې کوم مونږ پولیس ته کوم کسان تل لاړ شي فوري توګه باندې هغه کسان ونیول شي یو هغه مس پرسپشن چې کوم کنه چې را قبایل چې دی هغه ایکس وای زی دهشتګردي یا دای او هغه ختم شو بل چې زبره شمه لوکل ګورنمنت لا دا خو تاسو ته کور پور به تاسو به اکسس میلاو شي کفاټه کې دا سٹارټ شي چې موږ دا کرونا په وجه دا اکټیویټیز فلحال غري خو موږ کوګورټي موزه دا روان دي لګیاري کور په کور فیمیل امبیسیډرز دي میل خو پرېره چې باقاعده مخبل هغه کمپاین کې بیفور دا کرونا لاک ډاون زه شامل شوی مچکوم فیمیل امبیسیډرز موږ دا خود لاله نو هغه کې چې کوم داسې باړه کې ما یو 2 سیشن اټینډ کړیو چونکه ما کتل چې خلک دي ته څنګه ویلکمینګ دي کنه موږ چې کوم ایجوکیټډ رونه یا غری خو خپل رائے ورکړه سوشل میډیا باندې وګورم چې موږ ډیر رونه پولیټیکلی اویر شو هغه خپل رائے ورکړه خو موږ خويندې څه رائے را موږ هغه میندو هغه مشران هغه کشران څه سوچته زه چلته لارم زرینا شعور چې کنه ایجوکیشن هم ضروري ایجوکیشن از مست خو چې وګوري هغه خويندې چې خپل منځ کې هغه چې یو بل ته سباله یره کتره مخ کې شوې از ا لوکل ګورنمنت کې کتا سلیکشن شو نه یو ته چې کتی ماندار خو ته بیا فیصله کړی کنه ایجوکیشن ضروري نو خلک لکه people want to do something خو چې موږ opportunities ورکړو خلک willing دي او ان شاء الله چینجز برازي خو دومره زرنا لک ټایم به اخلي جی عثمان تاسو سره زه به دې کې یو پوینټ اټ کول غواړم څنګه تاسو کوېشن وکړو چې دې کې زموږ د لپاره سره رول دی د سوشل کوهیژن د لپاره او اویرنس چې کوم دی ګراس روټ لیول باندې موږ څنګه کنټریبیوټ کولای شو زه چې کوم د خپل په یو یونیورسيټي کې سبق وایم او د فاټا یو هغه طبقه سره زما تعلق دی چې زه ډېر ځان خوش قسمته غنم چې د اف اس سی نه بعد هم موږ د بیچلرز او غیر نه بعد مخکې تعلیم موږ له مکمل او شو او د پاکستان سره د دنیا خخه یونیورسيټانو پروفیسورانو او دغه چې کوم کتابونه او دادی موږ ته مکمل او شو چې موږ ریډ کو خو که په ګراس روټ لیول باندې موږ ګورو نو فاټا کې ماته نه لګي چې په ټول فاټا کې په ان ایجوکیټډ چې الیټریټ زموږ کومه طبقه ده په هغه کې مشکل سره به پورا سل کسانو هم د فاټا مرجر چې کوم دی د پروسس او دغه چې کوم مین ریټن بوک ته هغه به ریډ کړي چې هغه ته پته چې دی کې زموږ د لپاره سدي موږ رول سدي زموږ ریسپانسیبিলিټیز سدي نو داسې ټایم کې زموږ اونته کې سټوډنټانو د لپاره او میډم اونته کې چې کوم ام پی ایس دي دا چې کوم مخکې راشي دوه ډیر زیاته غټه ډیوټي ده او دوه باندې ډیر غټه زیاته ریسپانسیبিলিټی ده چې موږ خپل نالج د ګراس روټ لیول باندې د سټوډنټانو سره د زنانو سره د الیټریټ خلکو سره د بزنس کمیونټي سره او غنه علاوه چې څومره هم خلک په فاټه کې دي هغه له موږ د خبر ورسو او هغه ته موږ وایو چې څنګه دی
پروسس کې اورال د فاټا برینګینګ کې هغه څنګه کنټریبیوټ کولی شي. صحیح بالکل. بصیرت بیبي د زنانو کردار په فیصله سازي کې او بیا څنګه چې عثمان خبرو کړه چې نور ته هم تربیت ورکولو کې او ګراس روټ لیول باندې هم ولست رسیدلو کې د دې بیا څومره دا خبر وسمره کرامت د ثابتيږي او فیصله سازي کې او په تربیت ورکولو کې داسې زنانو مخې ته راتګ څومره مهم دي دا وخت. زه اکثر چې چېرته منه انټرویوز یا داسې ډسکشن زه یو خبره کړم وذ ډیو ریسپیکټ چې که زما علاقه تاسو مخکې کول غواړئ نو سنسټایزیشن زما مشران ورونو نه یا موږ چې کوم مشران سړي دي میلز دي هغه نه سٹارټ کړي چې تاسو ګورئ موږ قبایلو کې مین کردار چې په فیملی کې کپلار یا رور نه خوخه هغه ماشوم سکول لم نشیتلې چې څو پوری دی پرمیشن ني نو سنسټایزیشن څنګه چې ما رور وي چې this is our responsibility چې موږ دی ته وایو نو موږ له پکار دي چې کوم موږ د مشران دي هغوی ته دا خبره ورسېږي چې هغوی پوه شي چې دې کې دي زنانو ته څومره فایده را لورانو ته څومره فایده را که موږ دې کنوینس کړو ونس فیمیل خو ایزلی دی آر ویلینګ هر یو زنانه به غواړي خو چې انټل انلیس تاسو هغه موږ مشران رونه یا ما مشران چې څومره دي قبایل هغه موږ په اعتماد کې نه خښته او پر چینج نشي راتلی نو موږ له کار کړل داري چې یو طرف ته خو زنانو سنسټایزیشن دی خو زنانو سره به تاسو سړو موږ ته پکار دي چې موږ چې کوم مشران دي هغه سنسټایزیشن وکړو هغه په دغه پوهه کړو چې د دې کې موږ فیمیل ته څومره فائدہ را. صحیح بالکل. خدا وخت موږ سره یو اوریدونکو سمستر لري یو سوال هم را لګل دي بصیرت بیبي دوی تاسو نه سوال دي چې د خیبر ضلع میډیکل انټیټس لپاره سیټونه چې کم دي زم کې دونه مخ کې هغه څومره او اوس څومره دي او دی وای چې پکار خو دې چې اوس زیات شي. اول خو دي د سره دا سیټونه ختم کړو کوټا سیستم ختم شو پکار نو چې دا ختم وای چې څه لکه څنګه چې ما روروي چې زم کې دونه مخ کې کومه چې چرته فائدې وي نو الته مونږ تل نقصانات هم دي somehow مونږ پکار د چې څنګه دی ټیکس 5 ایئرز پارخ کړی دی چې ټایم پورې دا سیټونه برقرار ساتلی وای چې مونږ خلک ځکه چې تاسو خو یو ګورنمنت لا چې د پالیسی جوړه د دوه انډرستانډینګ پکار چې دا علاقہ الریډي ډیولپ نه را بالکل هم نه را نو دې ته لک تاسو ټایم ورکړي چې لک خو ګراس روټ نه روچت شي کنه. صحیح نو جی بالکل. خادین علاوه نومان هم کوهات یونیورسيټي نه مونږ اوري دا وخت او 400 هم مونږ سره اوریدونکو دی هغه هم پروګرام ستاینه کړی ډیر زیاته مننه. عثمان تاسو به سویل غواړي چې د سټل علاقې او د قبایلی سیمو په ګراوند ریالټیز یا زمینی حقایق کې ډیر زیات فرق دی په سہولیاتو کې هم فرق دی نو آیا د ضرورت په بنیاد یا نیډ بیسډ اقداماتو ضرورت شته دی د تعلیمي سہولتونو حواله سره؟ د کې وزدا خبره وکم چې صرف د تعلیم نه چې څومره هم زمونږه هیومن ډیولپمنٹ انډیکس چې ورته مونږ وایو هغه کې موږ سره هیلث هم راځي هغه کې ایجوکیشن هم راځي هغه کې موږ سره پاورټي هم راځي او داسې نور یو سو ویریبلز دي چې ټول د کې راځي موږ له پکار ده چې فاټا خو کې پی کې سره زم شو خو اوس دا خبره موږ نشو کولای چې د فاټا خلک او د کې پی کې خلکو د لپاره به ایکوالټي بیسس باندې یا چې کم دینو برابرۍ په لحاظ باندې باغوي د لپاره موږ پروجیکټ انیشیټ کوو دا څنګه د پکار لا برابرۍ په لحاظ باندې ځکه نه د پکار چې د فاټا خلک ډیر زیات شاته دي او هغه چې اوس فار ایگزامپل کومګه یو پروجیکټ راولو د تقریبا 2 ارب روپو پروجیکټ کومګه فاټا کې امپلیمنٹ کوو او هغه چې کوم د موږ سیم پروجیکټ ایجوکیشن کې په کې بي کې امپلیمنٹ کوو نو د دې دوانو د لپاره په ګراوند ریالټیز کې ډیر غټ ډیفرنس دي موږ له پکار دا چې موږ چې کوم پالیسیز ډیزاین کوو هغه کې غټولو کې اولنې خبره ده چې هغه کې انکلوسیونس پکار ده خلکو نه تاسو پکار دی چې تاسو سغواړي او هغه نه علاوه چې کوم دینو مین چې کوم خبره ده زمونږ ډیولپمنٹ دی سټیج کې چې کوم دی هغه موږ ته ایکوالټي بیسس باندې نه بلکې ایکویټي بیسس باندې پکار دی چې څنګه میم خبره وکړه چې مخکې زمونږ چې کوم کوټا سیستم هغه هم وسیبول شو لکه فار ایگزامپل زه تاسو له اوس یو ډیر ساده ایگزامپل درکم د فاټا د سی اس اس چې کوم اسپیرنټس دي سټوډنټان دی هغه څه کوي چې د فاټا یو سټوډنټ ته هغه فاټا نه میټریک پورې سبق ویلو او بل سټوډنټ د پېښور یو ټاپ انسټیټیوټ نه سبق ویلو او غنه علاوه یونیورسيټي پورې نو د دوه لپاره یو بل سره کمپټیشن کول دا ډیر ګران کار دی او دا نشي کېدی په کار دي چې مونږه پالیسیز ایکویټي بیسس باندې ډیزاین کو نه کې ایکوالټي بیسس باندې. صحیح. د پروګرام وخت هم تقریبا پای ته رسي. بصیرت بیبي زما غواړم چې د پروګرام په اخر کې تاسو د سی آر اس اس د ولسی تړون دغه خبرونه چې کوم دي ته په کوم نظر باندې ګوري او د ایفورټس ته او بیا کاسه پیغام ورکول غواړي اوردونکو ته نوغه هم
ډېره مهرباني تاسو ته زه به بیا زړه کومې نه مهرباني وایم تاسو ته مونږ له موقع راکړه چې مونږ عوامو ته مونږ اواز ورسېږي چونکې په ډېرو علاقو کې مونږ خلک ریډیو اوري ټي وي غني نو they can easily access to us او تاسو زه اپریشیټ کوم فور د فیوچر از ویل چې داسې ځوانان راغواړي داسې نور قبایلی مشران راغواړي چې موږ خلکو سره خپل خبره کړی شي ایزیلی ایکسس وي نو looking forward to your support and thanks a lot ډیره زیاته مننه عثمان تاسو څه پیغام لرئ په اخر کې ډیره مهرباني څنګه چې ما وویل چې موږ لا ډیولپمنٹ د ایکویټي بیسس باندې پکار دی اغه نه علاوه کومه د سی آر اس اس ته رول خبرو کو په د اوورال د سوشل کوهیژن په د اپروچ کې نو د دو رول صرف فاټا ته محدود نه دی بلکې ټول پاکستان کې دو ډیر ښه کوي او د نمخ کې هم ځوان کول چې کم دي دو په ډیفرنٹ ټاپکس باندې دو چې کم دي ډایلاګز ارینج کړي دي او د ټایم کې ایز ا سټوډنټ یا ایز ا سټوډنټ زما د پاره زمونږ یو الیکټډ چې کوم دینو ام پی ای سره دلته کې ناستل او غنه علاوه د یو ای نه د بهر ملکونو نه او د فاټا د ډیفرنٹ علاقو نه د خلکو आवाज دلته اوریدل دا یو ډیر غټ کار دی او ډیر ښه پوزټیو سټپ دی او موږ دا ډیر زیات انکریج کوي سټوډنټس او اس پارت اف فاټا او موږ د فاټا یوث د طرفه د سی آر اس اس ډیر زیات مشکور یم چې هغه داسې ډیر زیات مننه د ولسی تړون خصوصي خبرونه په زمشو قبایلی ضلع حواله سره پای ته رسي نن موږ سره په استودیو کې بصیرت بیبي څوک چې د صوبایي اسمبلی غړي د خیبر ضلع نوو پروګرام کې موږ سره برخه واغسته او عثمان اکبر څوک چې سیاسي فعال دی ډیر زیاته مننه تاسو دواړو دراتګ او پروګرام کې د ډیر زیاتې ګټوري خبرې موږ سره د شریکولو هم دې سره زموږ پروګرام پای ته رسیدله پامان